سلامونه احترامات ګرانو کتونکو امید ساتم چې ټیک ټاک په د ډیره موده پس چې کوم دی برسر عمر بختیار خان سره لایو چې کوم دی زموږ دغه پروګرام به روان وي. ګرانو کتونکو نن به خبرې اترې کوو د پاکستان آرمي چیف صاحب چې کومه اندیه ورکړې ده چې خو قانوني دي او خو غیر قانوني دي افغان مهاجرین بس ته ډیره مېلمستیا شوله دوی د خپل ملک ته ښه په عزت سره چې کوم دی نو ولیږلی شي. بل خو ګرانو کتونکو دغه خبره مخې ته راځي خو په دغه ملک کې چېرته خو هم داسې یو ناوړی حرکت کېږي نو ککړ پکې چې روزي نو هغه د بعضې خلکو خو د لاس ګوتې یو شانتې نه وي د هغې د وجې بدنام شي. نو بل په دې سوشل میډیا باندې چې دا کومه ملدشمنه خلکه چې پرون یې خوښو پلار به ورته وي نن چې کوم دی کنځلې ردې بدې کومې خبرې اترې کوي په دې هر څه باندې به خبرې اترې کوو د بیرسټر نور بختیار صاحب سره ډېره زیاته مننه کوم. نن سبا په سوشل میډیا بیا بعضې اوورسیز بیا هغه بګوړګان چې هغه د دې مل نه تللي دي هلته کې موجود دي را به شي په خپل آرمي پسې به خبرې اترې کوي. نو په دې باندې تاسو څه وایي؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. الف خان ورور استا په وساتت باندې د شیشې او د دې يهودو لدی غټ انعام په وساتت باندې ز خپل ټولو مینوالو ته کتونکو لیدونکو ته ډډه د اخلاصا سلام پېښ کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. او بیا روزه مبارک شه او خدای دې له وس طاقت درکړي چې د روزو کې واقع مونږه صحیح په دین اسلام باندې په فرقه باندې چې دا کوم مليان جوړ په دین اسلام باندې کاربند شي او لخيره سره مؤمنان نه جوړ کی الله پاک خپل رحم او فضل او زمون په کوشش او په جستجو. تاسو دوه خبرې وکړې یو هو څنګه چې آرمي چیف ویلي دي الف خان ارورا دوه خبرې درته کوم چې دا مخاله چې چا هو آرمي چیف وي اصل کې دا حق د سیاسي لیډرشپ پکار چې شهباز صاحب وي زرداری صاحب وي پېښ دغه نه وي ځکه آرمي چیف وي بالکل ویلیش دا د ملک څوکیداران دي د مرګ واک لري طاقت لري د دوی په سر باندې د ملک سوکالۍ د ډیفنس د دفاع ذمہواري ده. نو چې دوی ته دا ښکاري چې یاره زمونږ د ملک دا مسله چې ده د افغان مهاجرین دي نو چې څه قانون دی د پاکستان بالکل د پاکي عمل وکړي شي او په دې باندې کو څوک خفه کېږي اول خفګان نه دی پکار او کو بیا هم دوی څه عذر لري څه د هغې مخنیوي لري د پاکستان عدالت آزاد دی عدالتونو ته دې لاړ شي لکه اسلام آباد کې دا رکوچي قبیلې نه ډېر خلک تللي دي او شپږ اتیا ورځې مخکې هغوی هلته په سټې راغشتی ده هغوی سره شناختي کارډونه دي هغوی په دې باندې سټې راغشتی ده نو هغوی خپله قانوني چارهجویي دي کوي او چې کوم ورسره اړوسشتنه سوچه افغانیان دي یعنې د افغانستان اوسېدونکي دي هسې په قام قبیل باندې خو موږ هم افغانان یو الحمدلله او خو چې په نیشنلټۍ باندې دوی افغانیان دي هغه خو د اړومبنۍ ځل باندې دوی فرصت کې ولیږي خو صرف په لیږلو نه کېږي دا د نننۍ اداره بېنظیر د ټایم نه موږ دا اورو چې کله ضیاءالحق صاحب شهید شو هغې نه پس او امریکې دې ځای نه خپې وباسلې نو چې یاره بس افغانیان به واپس کېږي دا کېږي خو هغه ونه شو سیاسي حکومتونه هم پکې راغله زموږ دا دغه پکې د سیمې هم پکې راغی افتاب محمد هم راغی اسفندیار محمد هم راغی داسې مولانا صاحب هم راغی ټول پکې راغلل هر یو سړي پکې خپل کردار ادا هغه شانته نه کړی څنګه پکار نه د افغانستان په آبادۍ کې او نه د خلکو په هلته ورلېږلو کې نه به حیثیت یو پښتون نه به حیثیت یو پاکستاني نه به حیثیت یو مسلمان چې دا کومه بدامني راغله چې که نه اوس دې آرمي چیف صاحب عملي کار وکړو په لکو خو لاړل خو بیا هم چې کوم دی نو پکې څه پاتې شو داسې 18 لاک پورې. الف خان وروره لیګل ډېر اسان دي دې نه مخکې تللي وو ډالر یې هم ورکولې سامان یې هم ورکو او واپس راغلل صرف لیګل نه دي هلته چې واپس را نه شي لکه څنګه مثال په طور د دې ځای نه ته امریکې ته نه شي تللی
امریکا پرېږدي ایران ته نشي تللی، عمان ته نشي تللی، هندوستان ته نشي تللی. دا پاکستان داسې بس یو بنانا ریپبلیک دی. په دغه پرېږدو چې په دغې باندې هغه شانتې معلومات چې کوم دي نو دا و چې کوم طالبان حکومت راغی په دغه افغانستان کې د هغې نه پس چې کوم تللي دي نه واپس یې نه دي راغلي او نه واپس بیا دلته هغوی له بیا موقع ورکړل شوې ده. نو ډېره ښه ده، د ویزې په دغه باندې بس ډېره ښه ده چې د مثال په طور دا د زمونږ ملک دی، د دې پښتنو ملک دی، د پنجابي ملک دی. دلته کې مونږ لکه پاکستان یو اوس قام لګیا دي جوړېږي، څنګه امریکایان یو قام جوړ شو، انګریزان یو قام جوړ شو، پوه شوې. څنګه افغانستان کې افغاني هم یو قام دی، خو هر افغاني پښتون نه دی، دې کې ازبک شته، تاجک شته، پوه شوې، هر قسم پکې شته، بلوچ پکې شته، دې کې چې سیکان شته په افغانستان کې، خو هغه په نیشنلټي. نو دغه شانتې مونږ ټول پاکستانیان یو، او چې کوم سړی پاکستاني نه دی نو هغه به د پاکستان د قانون وخت تیری به لکه دې وخت په بلوچستان کې چې کله معامله کېږي د افغانیان، دلته په پښتونخوا کې چې څه کېږي بیا داسې نمونې دي چې ما پرون یو بیان کته بیرسټر صاحب ما کته حمایت کوي چې دلته کې ګوره حامد الحق صاحب چې کوم شهید شو په مدرسه باندې، نو هغه خلک یو کلو بي ټیم ځان حسابوي چې کوم بدامني ترخګري یو واري بیا په دې صوبه کې دا کم ور بل شوی دی کنه. نو دغه خلک دغه بي ټیم یعنی 40,000 چې کم دلته کې آباد کړیو نو مسلسل لګیا دي. خو د هغوی مظاهرې وي نو په دې خلکو باندې درنې وي، خو د هغوی درنې وي نو په دې خلکو باندې درنې وي. نو لکه دا یو ډېر لوی خبرې مخې ته راځي. الف خان وروره دا داسې وړه خبره نه چې دا ته څنګه ساده طرف ته بوځې، دا سایلوګان ټیپر نه دي چې سارې ولګو پر اړه باندې ماښام خرڅ دي. ګوره مثال په طور ستا اشاره عمران خان طرف ته یا پی ټي آی طرف ته، عمران خان او پی ټي آی چې د جې بنو انې سره پلار ځمکه وه، انې سره پلار جایداد چې بس راوای خلو دوی له نیشنلټي ورکړه. هغوی به هم د دې پاکستان د قانون په رڼا کې د دې افسرانو په دستخطونو باندې د دې پاکستان اقامو باندې د دې پاکستان په پاسپورټ په شناختي کارت څه طریقه به ولې جوړه کړي، بوګس نه بوګس به وروستو ثابتېږي. نو کم ټایم چې دا لوبه کېدله حکومت چرته بیا به زه ووایم محکمې چرته وي، نادره ځان له یو ټولو نه بهترین دغه دی که نه، ستا ګوتې هغوی سرې دي، سترګې هغوی سرې دي، هر یو شی د ښځو د بچو پوره ریکارډ هغوی سره پروت دی. څنګه یو کس چې دی هغه د شناختي کارت بېلوي؟ دا دومره ساده خبره نه ده، دې کې خامخا چېرې سرکاري خلک صحیح. خو اوس په دې لاره شو په خپلو ادارو پسې خبرې یا کنځلې یا کمنټس یا دغه خو الف خان وروره هر ادارې پسې د کنځلو د والو ټکولو دغه اختیار خو زه چاله نه ورکوم. اداره خو لا ډېره غټه خبره ده، بلکې زه به وایم چې نه خبره ځکه نوکران دي. قام کې یو عام کس پسې یو هندو پسې یو کافر پسې خبره حرام ده، په اسلامي توګه په پښتونولۍ په توګه باندې او د پاکستانیت په حیثیت باندې او د انسانیت په حیثیت باندې پوه شوې. دا غیبت کې راځي، دا بهتان کې راځي. نمبر 1. نمبر 2، که یو محکمې کې عیب وي نو د هغې د طریقې ډېرې دي، څه طریقې ډېرې دي. ته خپل وی ملا کی دور مسجد تک ته خپل حیثیت مناسب درخواست ورکړه په ډېره ښه طریقې چې دا کېږي، هغې باندې عمل نه شو، عدالت ته پرې لاړ شه، په هغې عمل نه شو، سوشل میډیا پلیټفارم دی په هغې پرې بحث وکړه، مباحثه وکړه. خو د کنځل ویلو د والو ټکولو د اختیار زه چاته نه ورکوم. نمبر 1. نمبر 2. نمبر 3، کومې محکمې چې دوی یادوي نو محکمو کې کمې شته، خو ستاسو سوال خصوصا د پاکستان فوج بارے کې دی نو زه به ده ووایم، خو زه چې ورته ګورم د پاکستان د فوج محکمه چې ده دا ټولو نه په ټاپ باندې بهترینه ده. په پاکستان کې څومره محکمې جوډیشري ایډمنسټریشن دی، سیول ایډمنسټریشن دی، پولیس دی، پټوار دی، د دې ټولو نه اوچته په هر لحاظ سره پاکستان فوج دی. سیاسیان دي، سیاسیان اکثر ګیله کوي که نه چې یاره نیم فوج حکومت کړی دی نیم مونږ کړی دی، ډېره ښه ده، راځه په دې نیم به فیصله وکړو. په پاکستان په 80 ساله تاریخ کې 40 سال په دغه باندې حکومت شوی دی، فوج کړی دی. مثال په طور 40 سال سیویلین کړی دی، سیویلین دی خپله توره وښیي، مړه یو چاکو دی جوړ کړی دی، یو موټرګي دی جوړ کړی دی، دې
نظام له جوړ د خپل افسرانو لري یو موټر سایکل جوړ کړی یو دفتر دوی جوړ کړی دی راځه را فوج درته ښیم مونږ چې کله بېلېدلو مونږ سره ستن تارم نو ټوپک هم نه وټینګ پاکستان د تقسیم تاریخ وګوره لارډ ماونټ بیټن چې لیکلی دی پاکستان فوج هر لحاظ سره بېکاره و اصلي لحاظ سره خو دوی کې جذبه وه دوی چې نن ستا ټینک خپله جوړوي جس خپله جوړوي راکټ خپله جوړوي سیټلایټ خپل جوړوي نن په پاکستان په دنیا کې 5م نمبر دغه چې سټیل ټیکنالوژي واش ته چې رډار یې نه دا کوي 5th جنریشن جز جوړ کړو نن د پاکستان جزونه خرچېږي هندوستان ته نه 10 ګنا زیاته وطن دی په رقبې لحاظ سره په آبادۍ لحاظ سره خو خپل جز نشي جوړوي د روس نه اخلي د امریکې نه اخلي سوال کوي دوی چې وایي یاره معیشت مضبوط کړه دفاع ضرورت نشته ته چې امریکې ته پلار وایې دا په معیشت وایې دا په کوتک وایې امریکې چې دوسری جنګ عظیم وګټو ځکه تاره دنیا پلار کو دین چین په کوتک باندې چې د امریکې مقابله کوي په معیشت نه کوي معیشت وروسته په خپله راځي چې کوم ځای کې کوتک وي امن وي سوکالي وي څوک غلا نشي کولی دوکه نشي کولی بدماشي نشي کولی هغه ځای کې په خپله معیشت ښه کېږي هغه ځای کې په خپله خلک ښه کېږي خو چې حکومت سره کوتک نه وي حکومت کمزوري وي د چریم نشي کامیابېدی غټ مثال یې وګوره سعودي عرب معیشت خو ښه مضبوط دی ولې په دفاع باندې دومره خرچې کوي پاکستان ته سوال کوي امریکې ته سوال کوي کویت ته پاره ولې امریکنیان چیرې پراته دي د سوال یې ولې راوستي وي سوال اجرتیان کوتک عراق کله تباه شو چې کوتک ختم شي چې فوج ختم شو نن چې څوک د پاکستان فوج پسې خبره کوي دی د پاکستان نه دی د امت مسلمه دشمن دی تاره خبره وکړه شهباز ګل شهباز ګل څه دی یو نه دی د ده څه حیثیت دی دلته پاکستان په پیسو باندې ډېر رالوی شو دغه شو پاکستان ولېږه امریکې ته هلته کې چېرې سبب نوکري کوي او دلته راغلي حکومت یې وکړو لا لوټ مارې وکړو شهزاد اکبر څه شی دی هغه شان یې بل هغه آی ټي والا جین نه ټول یو خبره ده دوی کړي څه دي 15 کالو حساب کتاب راکړي دوی څه توره کړې ده او اونه موله ګورو دې نه لګي د اونې دپاره فارسټ ډپارټمنټ پاکستان لا نو جوړ انګرېز جوړ کړو فارسټ ډپارټمنټ اګریکلچر ډپارټمنټ انګرېز جوړ کړو عمران خان دې د وجود هم پته نه لګېدله دوی وایي دا ما وکړل اریګیشن دا یې انګرېز جوړ کړی دی لارې کوڅې هر نیر سره لاره کوڅه دا هایویز دا یې انګرېز جوړې کړي دي دا نقشې راته انګرېز پرې کړي ریلوې د انګرېز داسې کړي دي دې د ما د خپل 15 کالو 15 غټ پراجیکټ وکړي میټرو شټرو دا د شیرشاه سوري په روډ د پاسه تا به یو بس ولګو نو بس باندې لګو څه کرایه باندې لګو دې خو هېڅ کارګزاري نشته صرف خبرې دي او موږ له ریفنډ راکړي تا خو زه به معیشت مضبوطوم تا په صوبه کې معیشت ولې مضبوط نه کړو خپله اوس وایي پرویز خټک غلا کړې ده په خپله وایي محمود خان غلا کړې ده دا خو د دوی خلک کړه په خپله وایي فواد چودري غلا کړې نو چې دا د دوی خلک دوی چې ښه کېدل پرویز خټک خپل اکانمي ښه کېدله د محمود خان اکانمي ښه کېدله اوس په چې د بل صاحب دا ښه کېږي دلته کې راسه زمونږ دا وګوره ارشد وګوره دا نور وګوره د دې اکانمي ښه کېږي او زما ستا اکانمي دې تباه کېږي زما روپۍ دې پروزي او د دوی روپۍ دې اوچتېږي دوی دې ډالرو ته ځي د روپۍ نه او ما دې چې د روپۍ ډالرو نه روپو ته راولي نو پاکستان فوج بسې په دې وخت کې ناروا خبرې دروغ خبرې خو مکمل حرامي دي او خو حقیقت هم وي نو زه چیلنج ورکوم په مخ د ځمکې چې څوک وي زه پاکستان د فوج دفاع به کوم د نورو محکمو کې څومره پاکستان کې محکمې دي څومره محکمې دي نیمې محکمې دي خو هغه سیاسي محکمه ده دا هم پارټي ده محکمې دي ګورې دا هم د پیسو محکمې دي د پیداګیر محکمې سیاست هم خو سیاسانو محکمه ده را دې ولي او که د صحافیانو محکمه ده را دې ولي دا دوی چې وایي چې د فوج څه کار نشته معیشت سره کار نشته او په حکومت سره کار نشته ته ماته د ووایه چې ستا په کور اور ولګېږي او ته چې د کور مشر نو ته به داسې لاسونه ناستې نه ته به نورو سره بالټې روجتې تا ته بیا څوک دا نه شي ویلي چې بابا ته کښېنه یا ته خو د کور مشر ته سله ګوتې بوړه چې کله په تا باندې غونډه رانسکوره شي د پاکستان نن هغه مثال دی دوی چې وایي چې د فوج سیاست سره کار نشته بالکل نشته خو په هلو چې کله سیاسیان خو د سړي زامن شي که نه دې چې وایي د فوج معیشت سره کار نشته بالکل هلو چې کله معیشت خو تاسو په د امریکې او د چین برابر کړی که نه بیا چې کله دې وایي چې یاره فوج موږ سره دا وکړه فوج د عمران خان کوکې و د ډوډۍ ته کاکې وي چې
ده به یک پیج باندې و ښه چې کله د ده فایده ونه فوج خو او چې اوس زما فایده نو فوج خراب شو زبره د نرتوب دغه شانتې نواز شریف کله چې کوز کړو فوج خراب و او چې کله راوستو نو اوس فوج ښه شو دغه شانتې دې نه مخکې بوټو به ایوب خان ته پلار و پلار دا څومره د شرم خبره ډېډي ایوب خان ته به ډېډي به وي نو ایوب بوټو ستاسو هیرو دی څه توره کړې ده توره څه کړې ده نن چې ستا په ادلیه باندې 60% بوج چېرې دا د بوټو د وجې نه کیساني د بوټو د وجې نه معیشت د بوټو د وجې نه تباه شو ته کښېنه د سرمایهدارو سره کښېنه حبیب بینک والا سره کښېنه دوی سره څه څه نه دي کړي ولي خان دي اوس جمدې ولي خان راپاسوه باچا خان راپاسوه چې دوی سره څه څه نه کړي اسفندیار ماما نه تپوس وکړه دوی بوټو حاکم علي زرداري پلار سره دې بوټو څه څه نه کړي خو دلته مصیبت دارې جنوجي ته ودینال والا هر سړي نه پنجابي جوړ شوی دی چې کم ګټي بس هغه سره ټول ملګري زور ته سلام دی دلته کې نه اصول شته نه مسلماني شته نه پښتو شته نه انسانیت شته صرف زور ته سلام دی نن زور کې چې دی نواز شریف ته خلک وایي نواز شریف ټیک دی نه مخکې عمران خان و عمران خان ټیک دی دې نه مخکې نواز شریف و نواز شریف دې نه مخکې زرداري و زرداري دې نه مخکې مولا و زه ورپسې شاته هغې نه مخکې راته خبره کوم څوک ټیکو انګریز ټیکو دا ټول د انګریزانو پیداوار د انګریزانو ته ناست دوی ټول عمر د زورور مرسته کړې ده د هغې نه مخکې مغول منګول اټیکو د هغې نه مخکې موږ پښتانه افغان اټیکو کله چې ته بدلون راوستل غواړې د الله د رضا نو ته به د الله د رضا تاریخ ګورې او هغې کې به څه کې حسین ابن علي علیه السلام په طریقه پسې د وخت یزید ته به تو درېږې دا به دې نه چې کله د وخت یزید ستا ګرېوان ته لاس کړي نو ته دا یزید دی او چې کله تا نه چیړي نو ته دا خوزبرګ دی صحیح ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو برس رحمت بختیار خان سره ډېرې زیاتې خبرې او چې خبرې یې اوري په انشاءالله هر مازدیګر به همدغه شانت راځو او د دې خلکو تصحیح به کوو برسټر صاحب دغه خبرې د سره وورې او چیلنج سره په دلایلو سره تاسو سره خبرې اترې کوي نن چې څوک هم په پاک آرمي پسې خبرې اترې کوي دا مل دشمنه مل غدار ولی چې خپل اسلام دشمن اسلام دشمن دا یاد ساته چې دا سیمه ده خاص کر پاکستان ورسره افغانستان او ایران دا خراسان چې کوم دی دا به چېرې ستا غزوه هند ګټي دا به ستا فلسطین ازادي دې باندې یهود پوه دي نصارا پې پوه دي هندوان پې پوه دي خو زمونږ مسلمان او پښتون دا کوم چې ناپوهه دي دوی پې ځان نه پوهېږي دوی پې نه پوهېږي نو غټو روزي طرف ته ځو تقسیم کړو نن یې درته بلکل لا یو ښایي نو موږ سره